ندی کول پکار د الله بندگانو با څنګه د الله خوف لرلو. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت الله تعالی علیه یو ورځ خپل ملګرو سره ناست دی، په دې کې یوه جنازه روانه دی. سګوریا جنازه څه په بل کیفیت کې دی، یو مړی د خلکو پړی ورچولی دی، مړی ته پړی ورچولی دی او ځان پسې راکاږي. ما عزتمندو قدرمندو حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه چې کله سړي مخ ته وکتل وی پیژندلو سره دی له کټ نه راغوزار شو، بېهوشه شولو. الله خوف پې غالب شو. کله چې په هوش باندې راغی تپوس ته وکړلی شو چې امام حسن بصري رحمت الله علیه تا ولې وجړل، ولې بېهوشه شوې؟ وایي د الله بندگانو ما داسې څه وکتل چې زه حق حیران شوم. وایي څنګه؟ وایي تاسو چې دا کومه جنازه وکتله، دا کوم سړی چې تاسو وکتلو، دا د خپل زمانې یو نیک متقي پرهیزګاره بنده و، خو افسوس چې د خاتمه په کفر باندې وشو. دا نه چې ته جمعات کې ناسې تسبیح اړوي اوس پته مسلمان پیدا شوی ته به مسلمان رې، نه الله له پټې ارادې نه یاره ساتل پکار دي. ما عزتمندو قدرمندو له زړه نه الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي. ما عزتمندو موریدین وایي حضور مونږ ته د تذکره بیان کا، څه خبر وه؟ وایي دا یو د الله ډېر نیک سړی و، ډېر عبادت یې وکړلو. یوه ورځ د خپل عبادتګاه نه راووتلو، یوې زنانه باندې نظر پرېوتلو، بس د عشق شعله یې په زړه کې راپورته شوه، هغې پسې شولو، هغې ته د محبت اظهار وکړلو. هغې ورته ووې چې زه به تا سره څنګه واده کوم، ته خو مسلمان او زه عیسائی مذهب باندې یم. نو څو ورځې دا خبر ضبط کړه، خو اخر عشق مجازي نه لاچار دغ عابد زاهد پرهیزګاره دې جنۍ ته راغی، دې ښځې ته راغی، ورته وایي چې ښه ما ستا سره واده دپاره اسلام پرېښولو او عیسایت مذهب مې اختیار کړو. ما عزتمندو یو دا نه د ګناهونو په وجه سره الله ناراضه شي انسان نه ایمان والی. چې کله دا خبر ورته وکړله هغه ورته وایي اوی بدبخته، یو انسان چې خپل دین سره وفا نشي کولی به بل چا سره څه وفا وکړي؟ واوره تا اسلام پرېښو ما دپاره، خو ما اسلام قبول کړی دی او زه له پرون نه مسلمانه شوی یم. بیا ما عزتمندو قدرمندو امام حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چا له دې زنانه نه تپوس وکړو چې دا څنګه چل دی؟ وی ما شپې خوب لیدو، خوب کې حکم وشو چې راوینیسئ جهنم ته واچوئ. چې څه وخت فرشتې ما طرف ته را روانې شوې او زه جهنم طرف ته بونځولو، په دې کې آواز وشو چې ودروئ، دې په ځای باندې بل یو کس دی. ومې کتلو چې دا عاشق نهجار او دا بدبخت فرشتو زنجیرونه ور واچول او حکم وشو چې د دې ښځې په ځای باندې به دا فدیه جوړیږي او دا یې راکاږلو دوزخ ته ورغوزار کړلو. بیا په دې کې یو کس د سوره اخلاص تلاوت وکړلو، ما ته سوره اخلاص را یاد کړلو، پس چې سترګې ما کولاو شي سوره اخلاص ما یادو او الحمدلله زه اوس مسلمانه شوی یم. ما عزتمندو قدرمندو امام حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي ای زما ملګرو د دومره عبادت په داو باندې ولګېدلو، الله ته د یو عبادت هم قبول نشو او نن هغه دا دی چې چا ووجلو او په کفر باندې خاتمه وشوه. ما عزتمندو قدرمندو الله فرمایي فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، زما په دې بندگانو باندې عمر دراز تیر شو، پس د دې خلکو زړونه سخت شول چې کله انسان ته غربت راشي، کله انسان ته ټیس ورسی نو دی فوراً جماعت ته منډه کی. مثال کے طور پر که زلزله راغی ته به ګورې خلک جماعتو ته را منډې کوي، که چېرته طوفان سیلاب راغی ته به ګورې خلکو به قرآن پاکونه ورخیستي وي. خو اوس وګوره سکون دی، اطمینان دی، څوک هم داسې نه وایي چې زه به رب طرف ته لاړ شم خپل رب به یاد کړمه. ما عزتمندو قدرمندو وخت تیریږي، زندگی د واورې په شان دی ولې کېږي، خو که چا په دې کې نیک اعمال وکړلو نو آ کامیاب دی. کچھ نیک کیا کمالے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بائی زندگی کا. یو ځل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وکتلو
چې دای د ایوې میاشتې سودا علي د ایوې میاشتې په قرض باندې سودا علي نبی پاک صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایل اے اسامه زه ګورم حیرانتیا دی چې ته د ایوې میاشتې په وخت باندې په نیټه باندې ته سودا علي ما د الله په ذات باندې قسم وي زه چې په ځمکه باندې قدم ږدوم نو زه دا ګمان کوم چې یو قدم خو مې کېښو خو دا بل قدم به مې نه وي ایښودی چې ما ته به مرګ راورسي او ته څنګه دومره وخت په نیت باندې ته سودا کوي ما عزتمندو ته وګوره نبی پاک صلی الله علیه و وسلم د خپلو صحابه کرامو څنګه تربیت کولو یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و وسلم روانو د ګنبد په شان باندې کور تیار شوی او خیسته یو صحابي کور یې وکتلو پس په مخ مبارک باندې د ناګوارۍ آثار ښکاره شو نبی علیہ السلام ته خوند ورنکړلو بس سر مبارک ښکته کړو خفه شو لاړو چې کله لاړو صحابي راغی صحابه او تپوس ته وکړو چې نبی پاک صلی الله علیه و وسلم خوشاله او مونږ سره خبرې کولې خو چې کله ستا کور خواته راغی تپوس وکړو چې دا د چا کور دی مونږ ورته چې دا د فلانی دی نو الله محبوب صلی الله علیه و وسلم خفه شو د ستا په دې ښایسته کور باندې چې په دنیا کې او داسې کورونه زما صحابه دنیا سره مینه نو خفه شو صحابي خو صحابي و هغه خو مینه وه اصل مینه وه ما عزتمندو قدرمندو فورا را وګرځېدلو او ګینتري یې راواخیستل ټول کور یې مات کړو غزار یې کړو وایي چې الله محبوب پې خفه کېږي مونږ ته د داسې کور څه حاجت دی خو ما عزتمندو کم خلکو اولئک الذین امتحن الله قلوبهم دا هغه خلک چې د دوی زړونه الله ځان ته خوښ کړي دي الله یې زړونه ځان ته خوښ کړي خو ما عزتمندو قدرمندو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای په یو دانا نه چا تپوس وکړو چې زندگی څه شی دی ستا دا زندگی څه شی دی وایي زندگی چې دی درې ساګانې دي یوه سا چې دی ته هلې لګیا یې یوه دې په خېټه کې دی یوه هغه سا چې تا واخیستله له خولې دې بار کړله نو دا فرمایي زندگی دومره کم مقدار دی دا پته نه لګي چې دا کومه سا دی په خوله کې روانه ده دا به ته کمپلیټ کې دا بله به پسې راوچته کې که نه دومره مختصره دی زندگی خو افسوس چې نن موږ مسلمان کمې خواته روان دی آخرت سوچ نشته دی دا مونږ ګمان دی چې لکه مونږ خو به همیشه دپاره صحتمند یو مونږ دا ګمان دی چې مونږ به همیشه دپاره داسې تکړه یو مونږ به همیشه دپاره دولت زمونږ په غېږه کې وي چې حج وکړمه بیا به منځونه شروع کړمه چې واده وکړمه بیا به ګیره پرېږدمه یاد وساتئ ما عزتمندو قدرمندو دا آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرمائی یو بادشاہ د یو محل جوړ کړلو چې محل جوړ کړو کسان راغه چې قربان 100 کلونو نه بعد په ځنګل کې یو خسته بهترین محل ممتاز لپاره جوړ کړلو نو باچا چې وکړل باچا وی خدا سے وکي ماته جامع راوړی چې ځان لپاره یو خسته سوټ خوخ کما نو ما عزتمند 25000 جوړې ورته راوړې په دې کې د خوخه نشوه خواهش چرته پوره کیږي ما عزتمندو هغه ریجیکټ واپس کړي بیا نورې ورته راوړې هغه 25000 جوړو کې خوښه نشوه بیا یې بل ملک نه نورې جامې ورته راوغوښتلې په 25000 جوړو کې یعنی 25 3 75000 جوړو کې یوه جوړه ځان دپاره خوښه کړه خواهش وګوره بیا د سورلی نمبر شو بادشاهانو به سپیشل اسونه سپیشل اسان به یو زیته پیغام ولېږلو بل زیته 25000 یو ځل 25000 بیا 25000 75000 په اسانو کې یو ځان دپاره خوښ بادشاه ورځ مقرره کړه ځان سره قسمه قسم خوراکونه هلته پخ شوي دي دلته پخ شوي دي او دا یو اختر شانته ماحول جوړ دی جشن جوړ دی بادشاه سره د خپلو رفقاو روان شو ادب دی تعظیم دی قدر دی منزلت دی روان دی ما عزتمندو چې کله خپل زګي خواته ورسېدو یو ملنګ یو درویش یو کمزور غوندې کس په سپینو جامو کې سپینې ګیرې سپینو جامو کې ملبوس سړی ورته رامخکې شو
د اس پړی ونیولو وایي باچا سلامت ودرېږه چېرته ځې ما تا سره کار دی بادشاه رعایا ولاړ دي کسان ولاړ دي چې دا څنګه دومره روبدار سړی چې د باچا اس ول پړی نیسي لګام نیسي خیر بادشاه ورته وایي وایه څه وایې ټایم نشته ټایم کم دی ما سره وایي باچا سلامت دا وایم تا سره مې څه کار دی خو اس باندې ناسې راکوز شه ښکته راشي یوه ضروري خبره درته کوم اوس باچا ته غوسه ډېره ورغه خو چې ویې کتل خلک دي نو خپل ځان خو نشي خرابولی نو د خلکو تعاون اخیستلو دپاره په خلکو سترګو کې ځان اوچت حسابولو دپاره راښکته شو وایي وایه ټیم نشته زر کوه خبر کوه نو هغه ملنګ یو درویش فقیر چې عام سړی نه و څوک و وایي غوږ رانږدې که چې غوږ یې رانږدې کړو وایي باچا زه عام سړی نه یم زه د رب العالمین جل جلاله له جانب نه حضرت اسرائیل علیه السلام انسان په صورت کې درته راغلی یم اے باچا ټیم دی پوره دی د ستا زندگی ختم کیل دی ختم شو بس هغه باچا چې دومره روب دبدبه دومره قهر و غلبه دومره تکبر دومره فخر دومره ځان اوچت حسابول هر څه ختم شو په سترګو کې اوښکې راغې وایي اے اسرائیل علیه السلام ما ته به دومره مهلت راکړي چې زه واپس لاړ شم خپلو بچو ته لږ وصیت وکړم وایي نه باچا ټایم دی ختم دی بس یو څو ساګانې دی پاته دي ټایم دی پوره دی وایي ښه دومره خوراکه دا دومره کلونو راسې زما دا کور جوړېدو عالیشان کور یې راته جوړ کړ چې دننه خو ورشم دروازې مخې ته ولاړه چې وخو یې ګورم نه 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 باچا ټایم دی ختم دی روح دی قبض کومه بس روح راکه چې اوچته کما اکه په ولاړه زګي باندې روح ته قبض کو باچا را پرېوتل ما عزت مندو ستا او زما ژوند بس شي ستا او زما زندگی بس شي د مرګ بادشاہان پرې نه خول د مرګ انجینران پرې نه خول د مرګ طبيبان پرې نه خول یونان خلکو دومره ترقی کړې وه چې 3 مرضونو علاج نه ور سره د عیسی علیه السلام په زمانه کې یو د مرګ علاج نه و یو د ړندو سترګو روغولو علاج نه و یو د برګې بیماری علاج نه و نورې په دنیا مخ باندې هر قسمه بیماری علاج ایجاد کړی و خو ما عزتمندو قدرمندو هغه خلک هم د مرګ په چپېړه باندې ووهل مرګ په څپېړه باندې ووهلی شو هغوی هم نام و نشان ختم شو نو ما و شما چیست تا او ما څه شی به هر حال ما عزتمندو قدرمندو انسان ته پکار ده چې په دنیا کې اوسي سړی د خپل آخرت تیاری وکړي الله رب کریم نه دعا دی مالک کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي وما